روزه رااله الله دې توفیق مونږ ټول ترا کی پروژه کې دو کار وکړي یو روزه کې کوشش وکړي چې غیبت نه کوي د چا پسې بد ویل دویم چې وخت درته ملاویږي نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدل نو امام احمد ابن حنبل ورته وی چې یا الله ته پس شي ډیر خوشالهږي چې زاغه کار وکړ ته پس خوشاله نو الله ورته په خوب کې وی چې زه خوشالهږم زیات به تلاوت القرآن د قرآن په تلاوت زه ډیر خوشاله نو خدای توفیق درکړي قرآن هم ویلی نو د دې تلاوت پروژه کې کوي غیبت نه ځان بچ ساتي